او په مسنونه طریقه باندې اودس کول. الله رب العزت فرمایي ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. خدای پاک وایي چې زه توبه کوونکو سره او د پاکو خلکو سره محبت کوم. نو محبت الله رب العزت د پاکونکو خلکو سره چې کوم پاکي کوي او بے پاکي په احسن طریقې سره په سنت موافق وشي نو هغه ډیر غوره وي. دا هغه په وجه باندې عبادت چې کوم عمل کیږي هغه بهتر وشي، الله تقبل وي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یو موقع باندې جنت الباقی ته لاړ. صحابه کرامو ته تاسو وکړو وې دا الله پیغمبره زمنګ نفس چې کوم امت پیدا کی او کوم انسانان پیدا کیږي ستا امتین هغه خو به تنی لیدل او پتا باندې به ایمان راوړي. نو دا خلق به ته څنګه پیژنې؟ تا خو هم هغه نه لیدلی. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وتفرمایي وې دا خلق به ورځ د حشر باندې ز پیژنم چې دیو به اودسونه کړی او د اودس اندامونه به دیو په ورځ د حشر باندې پړق وي ابدا سي ذلیل زبر دینه پیژنم چې دا زما امتی دي. نو الله رب العزت په پاکۍ کې ډېر لوی احتیاط مسلمانانو ته ښودلی دی او الله رب العزت پاکي دا خو ښایي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم به خپل امتي په ورځ د حشر د دغه عالمین هم پېژني چې ده به اودسونه کړي، د مخ ته د مټې د خپې دا به پړق وي. نو د اودس طریقه دا چې موږ په صحیح طریقې سره یاد کو واورو دا یاد کو په دې طریقه باندې اودس کوو نو بیا راغی نفس چې کوم منځ کوو پاکي به په شان سره راشي نو الله رب العزت په بیا عبادت هم ډېر ښه قبلوي. بل حدیث پاک کې راځي چې هر اندام چې په اودس کې انځي نو د هغې سره چې څونه صغیر ګناهونه شوي د هغه اندام نه الله تعالی ورسره هغه صفا کوي. لکه مخ وینځي نو مخکې سترګې مو وینځلی شوې، خوله مو وینځله شوه، غوږونه هم پکې. نو د دې سره چې کوم دی د سترګو نه کومه ګناه شوي صغایر هغه الله تعالی معاف کړي، یا چې دی د خولې نه کومه ګناه شوي الله هغه معاف کړي. داسې لاس وینځل د لاسو سره مټو د لاسو چې کومه ګناه شوي هغه الله معاف کړي. نو دې کې ډېر اجر دی خو چې په مسنونه طریقه باندې کېږي. نو چې کله اودس کوونکی لوټه ډکه کړي او دا په یو اوچت ځای باندې کښېني د دې وجې نه چې دغه لاندې نه کمې دارې غورځېږي چې دا دې ته نه رارسي. نو دا به ړومبی لوټه ډکه کړي قبلې ته به مخکې یو په اوچت ځای باندې به کښېني او چې اودس شروع کړي نو بسم الله به ووایي. نو بیا به درې پیرې چې کوم دی لاسونه د مړوندونو پورې ووینځي، بیا به درې پیرې چې دی خولې ته اوبه ولي او مسواک به وکړي بهترین طریقې سره. که مسواک ورسره نه وي نو د مسواک نه علاوه چې دا کوم مسواکي دا شهادت ګوته ده په دې سره د غاښونه ښایسته را صفا کړي. او که چېرته روژه نه وه نو غړغړې دې هم وکړي چې خولې ښه صفا شي، او که چې روژه وه نو بیا غړغړې نه دي په کار ځکه چې چېرته حلق ته اوبه لاړې نه شي. بیا د هغې نه پس د درې پیرې چې کوم دی نو پوزې ته اوبه وویدي او په ګس لاس باندې دا پوزه صفا کړي او ښه دننه دې اوبه ورولي. که روژه د دی نه وي نو بیا دې ښه دننه اوبه ورولي چې د هغې سره صفایي ښه وشي. او که روژه وه نو بیا هغې کې اوبه پورته خطره ده نو بیا دې دونه پورته زور نه لګوي. او بیا ټول مخ دا چې کوم دی ووینځي د سر د تندي د یختونه واله تر د
زنې پورې چې کوم دی د زنې دا یخ چې کوم دی دا د دې یو غوږ د دې پوست د دې مین هډوکي د کریچي نواله تر دې بل غوږ د دې کریچي پورې دا منځ کې څونه احاطه لري په ښې طریقې سره صفا درې پیرې دې په دې باندې اوبه واچوي او دا دې ووینځي که دا ګیرې رنګی وي کوم انسان ګیرې وي او رنګی وي نو بیا دې هغه چمړې ته اوبه رسوي او که ګیره بیا ډېره هم ګڼئ او اوبه به کې رسېدلی نو بیا یې خلال کوي هغې خو به هر حال دا ټوله حصه د مخ چې کوم دی خو په احسنه طریقې سره درې پیرې په دې باندې اوبه اچول نو دا د مخ د وینځلو طریقه بیا د دې نه بعد چې دی لاس وینځل دي نو مټې دا تر د دې څنګله پورې درې پیرې په دې باندې دا ښی مټه به ووینځي درې پیرې به په دې باندې اوبه واچي او داسې به پې تېرېږي بیا د هغې نه پس ګس لاس مټه ده نو هغه به درې پیرې ووینځي درې پیرې به په هغې باندې اوبه واچي او تر رسا د څنګل دا کم هډوکی چې دی دا راماتېږي چې دغه ځای به مکمل دغه پورې اینځي بیا د هغې نه پس چې دا نو دا د سر مسه ده نو هغې دپاره به ځان له اوبه راوالي داسې او بیا به چې کوم دی ټول سر مسه وکړي بهتر طریقې سره بیا د هغې نه پس به د غوږونو مسه وکړي دننه طرف نه او په دې غټو ګوتو باندې به شاته طرف نه د غوږونو چې کوم دی داسې دا مسه به وکړي بیا د هغې نه پس به داسې کار وکړي چې دا د لاسونو په شاګانو باندې چې کوم دی به د سټ مسه وکړي داسې به پې لاس راکاږي نو دا د مسې طریقه شوله د هغې نه پس بیا پاتې شولې د خپو انځل نو خپې چې کوم دی دا به په ښې طریقې سره لاول ښی خپه وینځي د ګیټو پورې ښه مکمل به ووینځي اوبه مږي بیا به د هغې نه پس چې کوم دی ګسه خپه دا به ووینځي او هغه به هم درې پیرې ووینځي د ګیټو پورې بیا به د ګس لاس په دې قچۍ ګوته باندې د ښۍ خپې دا خلال وکړي بیا به د ښي لاس په دې د ګسې خپې چې کوم دی خلال به وکړي د ګوتونو کې به داسې دا قچه ګوته راکاږي چې کوم اوبه ځای وچ پاتې نه شي نو دغه شان طریقه چې کوم دی دا ټول اودس ته داسې د لاسونو خلال به هم دغه شان وکړي چې د منځ کې دا کوم ګروتونه دي بعضې ګروتونه د انسانانو ډېر تنګي نو هغې سره به اوبه هغې ته ونه رسېږي خو چې لاس کې مثال په طور باندې کمه ګوتمۍ خاص کر د کمې زنانه یا نارینه هم نن سبا استعمالوي هغه تنګوي نو هغه د خامخا مخکې وروستو کړي ځکه چې هغې ته اوبه ورسي یا د زنانو خاص کر دا نته یا میخکې وي نو هغې دې اوم چې کوم دی دا خوځۍ په مخ وینځلو کې چې هغې ته دننه اوبه ورسېږي دا به اکثر وچ پاتې کېږي نو دا د اودس مسنونه طریقه ده چې انسان په دې کې ښه کوشش کوي نو د ده به پاکي صحیح راځي بیا دې کې اهم شیزونه داسې دي بعضې داسې شیزونه دي چې هغه دې په دې اودس کې پرېښودو نو اودس دې مکمل نه کېږي هغې ته ویلی شي فرض او بعضې به کې داسې دي چې هغه مطلب دا دی چې په کثرت سره پرېږدي نو هغې سره په اودس باندې اثر پرېوځي نو هغې ته ویلی شي سنت مؤکده چې تاکید په هغې کې رسول الله مبارک صحابه کرامو کړي او ته هغه په ځان خلاصي باندې چې کوم دی پرېږدي نو دا په اودس باندې اثر پرې باسي او هغې پرېښودل چې کوم دی نو ګناه ده او بعضې به یې داسې شیزونه په دې اودس کې چې په هغې په کولو باندې ثواب میلاوي او په نه کولو باندې چې کوم دی نو ګناه نشته دی خو د هغې تاکید هم نه خو انسان له پکار دی چې هغه په هغه اودس کې وکړي هغې ته ویلی شي مستحب عمل چې دا په هغې کې وکړي نو الله چې کوم دی هغه له په هغې باندې اجر ورکوي
نو دا شیزونه به په اودس کې ډیر زر پیژندل پکار دي. نو اول خو اودس کې چې کوم دی فرض چې د هغې نه بغیر اودس کیږي، که هغې کې درنه لږ ځای موچ پاتې شو نو ستا اودس بالکل ونه شو. لکه مثال په طور باندې لومبنی چې کوم دی فرض دا ټول مخ وینځل، دا په اودس کې چې کوم دی دا فرض. نو تاسو ته ما طریقه وښودله چې مکمل مخ وینځل او مخ کې هر ځای ته اوبه رسول دا چې کوم دی فرض دي. که په دې کې بیا درنه لږه حصه موچه پاتې شو نو اودس دې نه کېږي. دویم فرض پکې دواړه لاسونه چې کوم دی څنګلو پورې وینځل، دا فرض دی. بیا چې دې کې ستا نه لږه حصه وچه پاتې شوله نو ستا اودس به نه شو، دا به تر څنګلو پورې مکمل وینځي. او بیا دریم چې دی نو دا د سر د څلورمې حصې مسح کول، یعنی سړی لاس پې اوبه راوالي او بیا هغه داسې په دې لاسو راواړئ او بیا په هغې باندې ټوپۍ لرې کړي او یا پټکۍ هغه لرې کړي او سر مسح وکړي. نو که ټول سر یې ونه کړله نو څلورمې حصې ته دا چې کوم دی رسول پکار. او بیا څلورم چې کوم دی نو دا خپې انځل دي تر ګېټو پورې. نو که په دې خپو کې ستانه مثال په طور باندې کم ځای وچ پاتې شو نو هغه به ستا اودس بیا نامکمل نه کېږي. نو په دې کې اکثر دا ګروتونه یې سړی دې ته ځان دا خلال پکاري. اکثر بعضې سړی ذمېداري پټو کې نو هغې دوړه نیولي، بعضې سړی بل څه روزګار کوي، اکثر داسې ډېر تنګې اوبه ورپکې نه ورځي نو د هغې خلال بیا پکاري. کوشش پکاري چې یاره دغه هم په ښه طریقې سره دا فرایض په دې کې وشي. که دا پاتې شي نو بیا به دته نقصان ورکوي، ته د اودس به نه کېږي. نو د دې خیال ساتل پکار. بیا اودس کې چې دی ډېر مسایل دي چې هغه لازم پکار دي، په هغې باندې عمل پکاري. نو بعضې زنانو رنګونه لګولي، نو که رنګ په نوک د پاسه لګېدلی و نو او نوک ته ترې اوبه نه رسېدلې نو دا مکمل په دې سره اودس نه کېږي. بیا دغه شان چې کوم دی اکثر زنانو دا اودسونو کې دا نتې متې دا شیزونه لګولي نو دا هغې که په دې باندې اوبه نه رسېدې مخ ته نو مخ وینځل فرض دي. او که فرض کې وچ پاتې شو نو بیا اودس مکمل نه کېږي، هغه به چې دی خامخا لمدوي. دغه شان بعضې انسان دا نوکان غټ کړي، زنانو غټ کړي، داسې د نوجوانانو غټ کړي. نو که دې نوکانو کې دننه اخري پراته او دغلته اوبه نه رسېدلې نو بیا دې هم چې کوم دی ستا لاس څنګل دا وینه وینځل شو نو بیا دې هم اودس نه کېږي. دا به خامخا دغه کې دې نه اوټ کر نور داسې بلا داسې پینډ در باندې ولګي چې هغه ستا هغه ځای ته وچوالی محسوسوي، اوبه نه ور رسوي نو هغه لرې کول پکار دي. بیا که د هغې رټه پاتې شي خیر دی، خو کم از کم د هغې هغه صفایي وشي چې هغه د وچوالي په دغه باندې نه. بعضې وخت کې پټۍ سړی زخمي نو چې کوم ځای زخمي او هغې ته پته چې دې ته نقصان اوبه نه ورکوي نو بیا یې ووینځه. او که چېرته تا ته پته لګي چې یاره دې ته نقصان ورکېږي یا دې ته چې کوم دی دا اوبه ضرر ورکوي